شروع کوم په نامه د لوی رب څخه ډېر زیات مهربان او بخښونکی دی. کتونکو زه یم عبدالرؤف سالار او تاسو ګورئ صدای کرم پروګرام. کتونکو د کوچي ته راغلي یو د کورمې والا کوم توی دی دا ډېر زیات مشهور توی دی. عموما د پاکستان غټو تویونو کې دی. دې هم شته دي توی خو نقصانونه ډېر زیات جوړ کړي دي. اوس مو د کوچي کلي کې ولاړ یو. کوچي کلي کې تقریبا 2007 نه تر 2020 پورې ډېر زیات نقصانونه وکړو. کورونه یې وړلو، فصلونه یې وړو، پټي یې خراب کړلو. نو اوس هم موجود یو. دا مخامخ مو سره نږدې کور برېښي، کیمرامین به ته ښیي. ورسره بالکل ټچ توی بهیږي. پرون نه بل پرون په دې کور باندې ختلی او ډېر زیات تکلیف و. دا خلک بیا شپې نیمې شپې بل ځای ته منډې وهي. ورسره نږدې پرایمري سکول دی او ګرلز سکول دی. ورسره دا بالکل توی څه دی دلته بهیږي. ډېر زیات نږدې دی، کیمرامین به ته وښیي. توی بالکل دغه کور ته راختلی دی او دا خلک څه دي دا غیر محفوظ دي. نو دوی سره به مو خبرې اترې کوو. ډېره مننه چې تاسې ډېر مهم وخت کې تاسې دغې علاقې ته تشریف راوړو او د مو چې کوم مسلې مسایل دي، اهم مسایل دي، هغوی اجاګر کولی دي پر یعنې اعلی چارواکو رسولو ته. او تاسې مطلب دی چې موږ دلته تشریف تاسې راوړو. لکه چونکې تاسې خبره وکړه چې یاره دا توی چې کوم دی دا تاسې سیلاب کس وي چې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی دی. او دا توی چې په کوم علاقې باندې بهیږي دې باندې به ډېر مخکې فصلونه کېدو. او مطلب دا ځمکه ډېره زرخیزه ځمکه وه. په دې باندې فصلونه کرل کېدو. خو بده مرغه حکومتي چارواکو ته په هر وخت کې د دې علاقې خلکو بار بار دا مطالبه کړې چې یاره دې پوره د حفاظتي پوشتې وچوی شي، څه دغه د کروندې چې کومه زرخیزه ځمکه دی دا د بچ کړی شي. خو د بده مرغه سرکاري چارواکو څه داسې کوټلي ګامونه پورته نه کړو. هغه نتیجه دا راووته نن څه زرخیزه ځمکه دی، نن هغه کې د بده مرغه او مطلب دی چې فصلونو په ځای باندې هغه کې خوړ لګیا دی بهیږي. او دین علاوه اوس خو دا شکل اختیار کړی چې د څه تاسې کسې کورونو څانګې بهیږي دا اوبه. خدای وما که دا برني موسم دی او که دا باران لوندې نوره زیات وشولو نو خطره دا کیدای شي چې د کورونو منځ نه یوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو موږ تاسو ډېره شکریا ادا کوو، ډېره مهرباني چې تاسو مو دې ځای ته راغللوئ. مطلب دې ځای ته مخکې ډېر لکه غټ خلک راغلي دي، MP شولو، MNA هغه شولو. وټونه مخکې موږ سره ډېرې وعدې هغې کړي، حالانکې هغه یوه چونکې پرانه شوله موږ سره. او اوس تاسو کومه مطلب کسو غاټه مسله دی، غاټه ایشو دی. اوس دا توی هغه دی، خوړ هغه دی. دا تقریبا 2007 کې چې کوم طوفان راغلی او دلته مو 20 جیره داسې زرعي هغه وه چې هغه موږ کشکاري مطلب کوله لکه. او یو کور اوس هغه کې تقریبا 18-20 لاک روپۍ ما ټایم کې خرچه شي. او پوخ کور هغه یې وړلو او نوره کومه ځمکه هغه یې وړله. مو مطلب ډېره بې انتهایي طبیعي هغه یې وکړله. او اوسه پورې موږ ته څه داسې هغه نه دی شوي چې هغه باندې موږ مطمئن یو ته نه، یا موږ ته څه زړه هغه میلو شوی چې یاره دوی موږ سره څه مدد وکړلو. او حالانکې دا 2 ورځې مخکې داسې طوفان هغه بیا راغلی و چې موږ د نور کوم کورونه دي دا حالانکې دلته یو ګورنمنټ سکول دی، ګرلز سکول دی، دې ته خطره دی. او کوزه یو جمع مسجد دی هغه ته خطره دی. نور کوم کوچي والا کوم کلي دی هغوی ته خطره دی. یو چوک نشته، داسې چوک نشته چې دا راشي پوښتنه وکړي دلته څه دی، عوامو څه هغه دی، خلکو څه مطالبه دی، څه تکلیف دی. او دا اوس دلته کرونا کومه وبا هغه دی، دې وجې نه موږ نه بهر وتی شو، نه هسپتالو ته تللی شو، نه بهر کوم هغه موږ دې ځای نه هغه وکړو. او ډېرو خلکو ویزټ هغه وکړل دې ځای ته، خو اوسه پورې هېچا کور نه دی کړی. موږ دغه مطالبه کوو وړاندې چې اوس راشي عرضي طور باندې موږ ته څه دوره لیاره وباسي چې هغه موږ ته وکړي چې هغه په مطابق مو لوړ شو، محفوظ پاتې شو. او بس موږ د اپیل دی، MNA دی، MP دی، نور کوم دلته ACDC هغه دی، دوی ته موږ د اپیل دی راشي دوی دې ځای باندې وګرځي، دې کوم هغه دی دې ځای مطلب هغه واخلي چې دوی که څه مو حق وي ورسره یا دوره څه هغې نه به موږ ته کور وکړي، که نه موږ ته نه هېڅ بیا نه غواړو. چل دی چې موږ حکومت ته دا درخواست دی چې زموږ څومره ځمکې مکمل هغه دا وطن دا علاقه مکمله ځمکه وه، تقریبا 200 میټر نه زیاته ځمکه توی وړه. دغه صرف مو سره په صدایه کې کور ته پورته په زرونو میټره ځمکه وه، دا یې مکمل یوړه. اوس دې ځای کې یو پوخ کور و هغه یې یوړو. اوس د کلي ته راغلو، بس ستره کلي ته د کوزې دیرې غونډې یوړې. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې موږ غم د وکړي، خامخا دې وکړي چې موږ ټول غریبان مسکینان یو، څوک به خو په کرایه بیا نه پرېږدي.
خبره چې مړې ته راکمنه شتو نو موږ به څه کوو چې دا توی موږ داسې سترګې وغړوه ته داسې کور ته دغه هغه ووړوه دا علاقه بالکل موږ دا چې خوب کې نه ولیدلی توی دا کوم ځای ته راغلو وک صاحب کوټه په کمر سار ویلوړه زندګۍ ته نه مو بچی ته خطره دی بالکل کور ته توی راغلی دی بچي نشي وتی بچی پسې مو سار یو مڅه توی پله توی به د یوسي آب به وکړي دا به وکړي څه وکړو خو موږ حکومت نه خطوی دې مخه چوک نیوای نشي مخنیوی بل چوک نشي کوی